السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوږو خوږو پښتنو ته، درنو پښتنو ته په دعاګانو یو اکثر چې الله تعالی هم د مصیبتونو او آفتونو نه وساته، د مرضونو نه. زه همایون جان باچا ستاسو په وړاندې ډېره موده پس اکثریت بس داسې الغاو راغلی دی چې زړه ته د هېڅ هم نه کېږي. په روټۍ او خوراک هم ستړي شو، په خبرو هم ستړي شو. زمونږ دا ځای چې ده داسې لغونته کې ځان له دی، داسې څوک نشته. نو پیج ګورم، بس ورورم ګورم کله کله ډېر جذباتي شي، نو بیا زمونږ د جګړه ډېر خوند کوي چې دی جذباتي شي. زه ویډیو ګورم، شاته ناست یم، بیا زمونږ جګړه شي. زه اکثر وایم چې وروره جذباتي کېږه مه. جذبات ډېر ظالم شی دی. جذباتو د لاسه کله کله سړی د ایمان نه هم خلاص شي. نو چې ایمان نه خلاص شو بیا خو راتلی هم نشي. نو جذبات ډېر بد شی دی. الله دې مونږ او تاسو ترې وساتي. او پاتې شوې غلطیانې خو د انسانانو نه کېږي، خو کوشش کوئ چې داسې غلطي ونه کړو چې زمونږ نه الله ناراضه شي. ځکه چې زمونږ او ستاسو دین چې کوم دی دا ډېر ښکلی دی. دا د مینې او محبت نه جوړ دی. خو مونږ او تاسو کې مینه او محبت چېرته شته؟ زمونږ او تاسو دا دوه ملکونه دي، په دې کې 100 زره خبرې دي. یو بل مطلب دا دی چې نشو لیدی، پرابلمونه هم جوړ کړي دي. دا خبرې مونږ او تاسو کې ډېرې زیاتې دي. را به شو دې خبرې ته چې اول زما یو ویډیو کته، دا بل وایي چې سکندر څه شو. هلکه سکندر خو روزانه راځي، تا نه به ورکي او هر وخت غوښه مه خوره، کله کله ټنډې هم خوره، بینډۍ هم خوره. پوه شوې ځوانه؟ د پیج زما لایف بند که لاندې لاړ شه، ما نه مخکې د سکندر لایف دی. سکندر غږیږي، لایفونه دي ډېر سیلونه پکې وکړه. هر وخت خو غوښه نه وي، کله کله به بینډۍ خورې، کله کله به ټماټر خورې، په هګۍ کې به یې پخوې. که څنګه؟ انصاف پکار دی. نو خبره داسې دی چې د مات زړه د پر هر خبرې کېږي، هر ماښام د هر سحر خبرې کېږي. زما خوږو وروڼو، ما پرون نه بله ورځ یوه ویډیو کته، دا خبره لږه په غور واورئ. ما یوه ویډیو کته هماغه کنزل شروع شو. کوئ الله تعالی دې موږ ته هدایت وښیي، نه به ورپسې ګرځو. کم عقل دي، بې عقل دي او بې عقله خبرې کوي. او مخکې د دې نه زه هغه خلکو ته خواست کوم چې کم خلک زمونږ په ټاپ فین کې پراته دي، هغو ته دا خواست کوم چې نن زه چې راغلی یم، د دې په وجه راغلی یم چې زه ټاپ فینونو ته دا وایم چې تاسو به هغه خلک فالو کوئ چې کم خلک د خور او د مور او د قوم
د قبیلې کنزل کوي ځکه چې زموږ وس کې نور نشته موږ هم جذباتیان یو جذبه لرو انسانان یو زړونه لرو نو زما ټاپ فین ملګرو تاسو ته سوال کوم چې څوک چې کنزله کوي تاسو خو اسم په مطلب دا دی چې موږ سره ډېر پخوانه یې په دې پیج کې موږ سره داسې ښکلي ښکلي درانه ښکلي ښکلي غدي دا پښتانه دي ماشاءالله ساري سکرین بند شو په دې پیج کې خو موږ سره داسې ماشاءالله درانه پښتانه ښکلي خلک دي چې زه وایم چې د دې د خپو خاورې مې ښکلولی خپو خاورې نو زه د هغو درنو خلکو چې څوک پاکستان سره تعلق لري څوک د افغانستان سره تعلق لري نو زما د زړه سرونه دي او نه زه د پاکستان او نه زه د افغانستان په منځ کې څه فرق راولم که څوک فرق راولي هغه د هغوی کار دی که چاته زمونږ پیج خوند نه ورکوي لاړ دي شي ډېر زیات پیجونه یې تمام ورځ خویندې میندو کنځلې پکې کېږي صحیح دی نو کیسه داسې ده چې هغه فارسی کې متل کوي چې تنگ آمد به جنگ آمد انسان تنګیږي خو بیا هم زه هغو درنو پښتنو ښکلو پښتنو ته سوال کوم ټاپ فین چې کوم دي دو ته سوال کوم چې څوک غلطه خوله خوځوي نو لږ جواب ورکوئ ځکه چې مونږ خې نشو لیدی ما خو اوس هم تاسو ته پته نشته دوه مې بلاک کړو ځکه چې کله something is happening right را به شو دې اوریجنل خبرې ته چې ما پرون ډبل اس ویډیو کتا چې ګورم پنډه جمع ولاړه ده یو غټه جمع مخلوقات ولاړ دي او مخې ته تابوت یخی دی او د جنازې مونځ کوي که نه د جنازې مونځ کوي او ما هم ورپسې وو چې انا لله و انا الیه راجعون الله دې وبخي چې دا به څوک وي کیمرې ورته نیولي او ماشاءالله باتور ځوانان او ښکلي ځوانان ښکلي بریتونه ښکلي کپړې دنګې ځوانۍ ماشاءالله ولاړ دی او یو ورته ولاړ دی جنازې مونځ یې وکړو نو چې کیمره راځي په تابوت او تابوت سر خالی پروت دی او تابوت چې کوم د سر نه تر ویخه پورې د عمران خان پکچر پکې پروت دی چې د پاکستان سربراه دی را به شو دې خبرې ته چې دا خو موږ ډېر کتلي دي داسې ویډیوګانې هسې فوټوان غني چې بادشاه دی په افغانستان کې الله سبحانه وتعالی دا مقام ورکړی دی ستا په ویډیوګانو ستا په دې تصویرونو غني بدرنګېږي نه غني غورځولی شي ما خو ډېر تصویرونه لیدلي چې غني پسې لکۍ تړلي دي غني پسې څه کړي دي دا چې کوم دی دا د هغو سپکو خلکو کار دی چې څوک په خپل نسل نه وي او د خپل نسل نه وي دا د هغو خلکو کار دی را به شو دې خبرې ته چې کله مطلب دا چې تابوت باندې کیمره راځي دا د عمران خان پکچر یې پکې اچولی دی او جنازې مونځ یې وکړو چې خدای دې وبخي زما ورونو دا زما او ستا دین دا د جنازې مونځ دا ګپ دی که نه دا ګپ دی دا ډېره لویه ګناه ده چې یو کس ژوندی ناست دی او الله سبحانه وتعالی په تا باندې سربراه کړی دی که نه او ته ځې د هغه د جنازې مونځ کې او په تابوت کې دې فوټو یخی دی څومره د افسوس خبره ده ځانونو ته موږ دعوه کوو چې والا موږ خو والا داسې مسلمانان یو دا هغه سربراه دی دا هغه سربراه چې پروردګار تعالی ورله ورکو نو دا چې مخکې نه دا په دې کرسۍ کې ناستو د دې نه مخکې ماته ښه یاد دي چې زنانه هم اوټونه وراچول جنډې اغوستې وې چې موږ دا غواړو عمران خان یې راوستو د عمران خان یو څو مودې نه دي تېرې شوي نن ورپسې لکۍ تړې
نن ورپسې ویډیوګانې کوي، نن ورپسې مطلب دا چې تابوتونو کې فوټوان دی او جنازه یې کوي که نه. نو مونږ به چاته ووایو؟ مونږ به صرف دا ووایو چې تاسو پریخي څوک دي، تاسو خلکو پریخي څوک دي. ایوب غونده سړی چې یو بادر سړی و، ایوب غونده سړی چې د ټول قام محافظ و، غیرتي سړی و، هغه ایوب هم تاسو پرې نه خو پسپو کې په غاړو کې مطلب دا دی چې هغه واچول، تصویرونه واچول، هغې ایوب کې دونه غیرت و چې هغه خپله تخته درته پرېښوده، درنه لاړو. نن وار د عمران خان راغلی دی چې جنازې منځونه ورپسې کېږي. زه دې حکومت ته هم حیران یم چې دا څنګه حکومت دی، دا څنګه حکومت دی چې داسې خلکو ته مطلب دا دی چې لاره نه ښیي. تاسو خو هېڅوک هم نه دي پرېښي او تاسو څه غواړئ؟ پرفیکټ سړی غواړئ، لکه کوم خلک چې غني پسې مطلب دا دی چې لکې تړي او غني پسې کنځلې کوي او غني پسې ویډیوګانې کوي، کم خلک چې نن د جنازې منځونه کوي عمران خان پسې. نو تاسو پرفیکټ سړی غواړئ که نه؟ پرفیکټ، دا پرفیکټ سړی نشته. او د بادشاهي صرف د عمران او د غني او د بل نه ده، د دې شاته ډېر خلک ناست دي، ځان نشي خوځولی، په دې ځانونه پوه کړي. دا خلک هر څه وخت غواړي، حوصله غواړي، حوصله ځایي غواړي. عمران خان ته تاسو وخت ورکئ، دا الله سبحانه وتعالی په تاسو راوستی او دا تاسو راوستی دی، دا تاسو راوستی. نن ډېره د افسوس خبره ده چې موږ داسې ویډیوګانې ګورو. موږ د حکومت ته خواست کوو چې ته څنګه حکومت یې؟ راشه زموږ حکومتونه دلته، ته ځان وخوځوه، ته ځان وخوځوه چې څه در سره کوي. بس وروره لګیا یو، صرف یو شی ډېر په اسانه کوو چې هغې ته وایي چې غیبت. یو شی ډېر په اسانه کوو چې هغې ته وایي چې نفرت. یو شي ته ډېر زر جوړ یو چې ستا خور او ستا مور، دې شي ته موږ جوړ یو. الله سبحانه وتعالی ځکه دا غضب راوستو، دا غضب شته. پرون د لندن نه یو کس تللی و افغانستان ته، خپل کور ته نوتی و، خپل کور ته نوتو، مسافر و. د افغانستان خبره ته کومه، په 2 ورځو کې هغه سړي هغه چې کومې خلخانې ته ورنوتو ټول مړه شو. که کرونا یې بولې، که ټي بي یې بولې، که هر څه یې بولې، غضب خو راغلی که نه؟ غضب خو راغلی. چلو دا کرونا نه ده، دا ټي بي دی، بل څه دي. دا خو به منې چې لندن نه راغو، 2 شپې وکړې او مطلب دا دی چې په 2 شپو کې ټوله خلخانه مړه شوه. لا اله که په دې کې دروغ وي. یا خلکه، یا ورونو، دې خلکو ته ووایئ چې د حکومتونو ومنئ، یا خلکو دې خلکو ته ووایئ چې کوم ښه خلک وي دغه ومنئ. دې شیز نه قلار شئ، د خدای د قهره وویرېږئ. تاسو مطلب دا دی چې بس په دې ناست دی، په دې چې این کا او بین کا او پټی شین کا، هر څه وخت غواړي. سلی وایي چې هیرو ده، او یا یې وایي چې وروره مطلب دا دی چې دا خو والله چې غدار ده. نه، د دې د لاسو د دې لاندې څه شته؟ دا د ده باچایي نه ده، د دې لاندې ډېرې کپرې ناستې دي. خو بس خلاص هم کړه په دې چې وروره ګله مونږ خلکو خو مطلب داسې ښه خلک نه دي پرېښولي. ظاهر شام نه ده پرېښوی چې لاړو هلته کېناستو د مجبورۍ نه، د عوام د لاسه کېناستو. ایوب د عوام د لاسه لاړو، خو مطلب دا دی چې څه یې وکړل چې درته پرېښوده چې واخله، ته چې ماته د سپي ګمان کوې واخله. نو بهترینه خبره دا ده چې اخلاق زده کو، بهترینه خبره دا ده چې محبت وکړو. دا سهل روان دی چې تمام ورځ زمونږ او تاسو تر سره په کورونو کې ناستي، تمام ورځ یو بل ته کنځل کوو، یو بل ته خور یادوو، یو بل ته مور یادوو، یو بل ته ناموس یادوو، قوم او قبیلو ته رسیږو.
زما ګرانو ټاپ فین خلکو دې دریاب ته تاسو اوس بندونه وراچوئ او مونږ چې اکثر ګورو سرچ کوو اول نه دا خبره ته کومه چې افغانستان مې دا مټ دی او پاکستان مې دا مټ دی پوه شوې زما ټول عمر په پاکستان کې تیر شوی دی زه د پاکستان د پښتنو د خلکو د حکومت د هر څه احترام کوم سلام ورته کوم سلام افغانستان مې دا مټ دی په افغانستان کې ډېر درانه مسلمان ډېر درانه پښتانه شته چې والله که د فیسبوک ګوري هم او که ګوري ښه په درنه یې ګوري مونږ سره په دې پیج کې ډېر خو مونږ سره په دې پیج کې دا ځینې د کالونه مه کوه یار ماته ځنه داسې بېهوده خلک دي چې په هېڅ کې نه دي په هېڅ نه دي تړلي موږ به کنځلې یوسو په هرې طریقې به یوسو زموږ پیغمبرانو کنځلې وړي دي نو موږ څوک یو خو موږ دې خلکو ته خواست کوو چې د الله د قهر وویرېږئ د الله قهر او عذاب راغلی دی په ټولو د الله د قهر وویرېږئ چې چاته زما خبرې زما انداز خوند نه ورکوي لاړ دي شي پیج دې پرېږدي ته ماته ولې وایې چې ته جاسوس یې او ته دا یې او ته دا یې والله لازم چې زم یو کاریګر سړی یم که زمونږ ورور دی هم یو کاریګر سړی دی مونږ چا سره څه تعلق نشته مونږ هېڅ چا سره څه تعلق نشته هر څه حد لري د ورخ نه اوبه تېرې دي مونږ ورته بند کیدو د شګو بند دی او بس بیا یې مطلب دریاب پې راشي شګو بند یوسي مونږ یې ورور د پیج نه لر کړو هغه بیا مطلب بل فیسبوک راته جوړ کړي راته هلکه ما سره دې څه د پلار نیکه دښمني ده هلکه کله مې تا ته ورانه خبره کړې ده بار درته د ژوند کیسې کومه بار درته ښکلې کیسې کومه بار درته ښې ویډیو راوړمه داسې نه ده چې اونلی دلته سکندر ناست دا ویډیو اچوي دا د فوټوان اچوي دا زم ناست یم زه اچوم بره وګورئ چې څوک یې پوس کوي مونږ هر وخت د مینې او د محبت د خلوص خبرې درته کوو او ته زه مطلب دا ده چې ننګ او ناموس ته رسې زه یې پروا نه ساتم تا خپل ځان ته په جهنم کې ځای جوړ کو کنځل هغه کس ته کوه کنځل هغه کس ته کوه چې څوک دې وکنځي بیا حق وینا چې څوک کوي حق ویونکی خو هغه خو خامخا بیا خو مطلب داسې کېږي خو که ته ماته کوې ماته پرایویټلی کنځلې وکړه زما ننګ ناموس ته ستا جدم نشي رسېدی ستا نیکم ولاکه ورته ورځي زما ننګ ناموس ته خو بس خپله خوله مرداره یې هلکه سمپل ایزي خبره ده خوند نه درکوي مه ګوره زما پیج لاړ شي چېرته خپل کار کوه ته بادشاهیان نه پرېږدې نو زه څوک یم I'm not a politics. I'm not in that stage. I'm not going to be acting like a politics. زه یو ساده کس یم زما خاندان سادگی لري زما خاندان کې دین ده زما خاندان کې محبت ده ما د محبت کتاب هغه ځای نه شروع کو چې کله ما ته ویزه میلاو شوله د هغې ویزې نه مخکې زه یو داسې کس وم لکه یو ډاکو ځکه چې داسې ځای کې ما ژوند کولو چې زه دلته رالم ما اول د انسانیت کتاب ووی د ملک ما ته انسانیت وښودلو د ملک ما ته مطلب دا دی چې شرافت وښودلو دا سوای زه انسانیت کوم که زه ځان نه ستا په رنګې کس جوړ کړم نو زه به اوس کښېنم مطلب تمام ورځ به کنځلې کومه چې ته غول خورې استغفر الله ته داسې کوې استغفر الله نه زه تا سره ځان نه برابروم زما خپل مقام دی الحمدلله زه 2.5 کاله کېږي چې زه دې پیج له راځم ډېر نه راځم زما خپل پیج و خپل آی ډي مې وه ډېر ښه روان وم ډېرې دنیا پېژندم 14 کاله ما نه دا ورور ورک و 14 کاله ما ونه کتو 14 کاله پاس زما په فیسبوک کې چا زما ویډیو اچولې وه چې زما ویډیو صرف پرایویټلی ویډیو وه زما د کور دپاره وه هغه ویډیو چې کومه ده هغه
ما وکته زه حیران شوم چې دا چا پوسټ کړی زما ښه دوستان و هغو راته وویل چې دا خو یو کس دی په دې یوټیوب کې کینی سکندر نومیږي دا هغې پوسټ کړی یا خدای سکندر څوک دی سکندر څوک دی نو سکندر پسې ګرځم چې ډز شو زما سړی راووت دا خو دا دی هغې نه پس رابطې شوې ورسره پیدا مې کو ده ماته ووایه چې ته دا هر څه ختم کړه راشه دې پیج ته ما زه ستا پیج ته څنګه زه درځم ستا پیج خو زه د 3-4 کلونه ګورم او تا ته ډک یم چې ته داسې کارونه کوې چې تمارس خلک کنزل کوي تمارس خلک خولې خوځوي زه ستا پیج ته څنګه درشم ده ماته وویل چې نه زما پیج تا ته ضرورت لري ستا خولې ته زه پیج ته راغلم د ده په خوله ځکه چې ډېره مینه هم د سره منځ کې ملګري یو سره نو زه چې پیج ته رالم نو چې کله مطلب دا دی چې شاته کېناستم چې حالات مې وکتو ما والا دا خو ډېر بد حال دی نو زه د 1.5 کال نه لګیا یم جارو کول کوم د هغو خلکو جارو کول کوم چې په چا خپل د چا حیثیت نه وي او په چا خپله حیا ګرانه نه وي نو زه د هغو خلکو جارو کول کوم جارو کومه 2 کاله وشو ته دې مې خبره راورسوله الحمدلله چې نن زمونږ په پیج کې که سپک شته درانه ډېر زیات دي درانه ډېر زیات دي I am proud of them زه په دوی فخر کوم الحمدلله داسې درانه را سره دي مونږ هغه سپک دې حد ته ما راورسول ما چې په 100 کې نن 10 پاتې دي خو 10 چې کم دي هغو پسې هم لګیا یو خو مخکې د دې نه زمونږ خو یو کلیک دی چې بلاک دي کو مونږ دې ته وایو چې که ته سپکې ورکې وې نو ځان کنټرول کا انسانیت شرافت زده کا که انسانیت ژبه دې زده وي که د شرافت په لارې راځې که سلام دې زده وي که ایمان لرې نو بیا داسې کار وکړه چې ما صرف اوره ښه وي زما او ستا پیغمبران ښه تیر شوي نن ما سره د پالیټکس خبرې کوي زه خو پالیټکس نه یم بیا څه وشو چې زه په پاکستان کې اوسېږم زه په پاکستان کې زما ټول هر څه پیدا شوي دي وړوکی لوی شوی یم ما ته د پښتنو د پاکستان پښتنو ډېر زیات قدر را کړی دی ټول عمر زما په جیب کې د انیز نه و د خوراک پیسې نه وې موږ ته کورونه پرېښودل پښتنو سلوټ کوم ورته مونږ ته کورونه پرېښودل مونږ ته بزنسونه پرېښودل څنګه به زه د احترام نه کوم د بچي احترام یې کوم ځکه چې د دوی په مونږ باندې ډېر غټ لوی احسان دی دا احسان مونږ کله هم نشو مطلب سر ته رسولی سپکه خبره مزه نه کوي خوند نه کوي در سره ځواني به خدای درکړې وي ابلز یو ځوان و لګیا و 100 ځلې کومنټې وکړلو کنځلې کولې او چې ځوانۍ ته مې وکتل ما یاره په دې ځوانۍ خو د هندو مسلمانېږي او تا کې دونه حیا نشته چې ته غول خورې لګیا یې ما اول کې درته خلاصه کړه چې I am not a politics I am not to be a politics زه د پالیټکس خبرې کوم زه هر وخت د مینې او محبت او د خلوص خبرې کوم مینه راوړم محبت راوړم څه کیسه را باندې تېروي بل ته یې وایم چې یاره ته تې پند والې بد ملګری دې تباه کوي بد الفاظ چې کوم دی ستا ژوند کموي بد الفاظ چې کوم دی تا ته جهنم کې مطلب دا دی چې ځای پیدا کوي تاسو ولې داسې کوئ یو انسان نه به مطلب دا دی چې زما روڼو غلطي وشي انسان نه غلطي کېږي په یو حال خو صرف الله دی انسان نه غلطي کېږي نو زما رونو که ما نه هر څه مطلب دا ده چې غلطه وینا وتې وي د خولې نه زه ټولو نه معافي غواړم سر کې مې هم درته ووایي اوس مې هم درته ووایي چې زه افغانستان مې دا دی او پاکستان مې دا دی او پښتون یم او پښتانو سره مینه کوم باقي تاسو کلکې ورپسې تړئ او احسانمند یم د پاکستان د پښتنو سلوټ کوم ورته او د افغانستان هغو درنو خلکو ته چې څوک په درندخ باندې زمونږ وینا اوري څوک په درندخ باندې زمونږ مطلب پیج ګوري نو زه هغوی ته 10 ځلې سلوټ کوم ځکه چې درانه وي سپک وي درانه وي نو بهترینه خبره دا ده چې خو خوی به د سلطان کړي بد خوی به د ځان پسې حیران کړي یا ځوانانو یا نن سبا جنریشنه ځانونه وپېژنئ
انسانیت شرافت د چې زده کو بیا به تا کې د ایمان نښې راځي. زمونږ پیغمبران ټولو انسانیت کولو، خلکو ورته کنځلې کولې، هغوی به ورته داسې خوله مسکی وه، ښکلې سترګې، ښکلې ځواني، زه ورته څه شی یو. داسې خلک تیر شوي چې پروردګار سبحانه وتعالی سره یې برای راست خبرې کولې. ولې د الله خوښ وو چې هغوی ته به بدې خبرې کېدې، بد الفاظ، بد کنځل، او هغوی به مطلب دا دی چې په خندا ورته جواب کولو. نو الله سبحانه وتعالی ځکه دا پیغمبران خوښ وو، ځکه د پیغمبرۍ ځای ورکولو، مقام ورکولو. نو تاسو ته زمونږ دا خواست دی چې کم درانه خلک یې موږ سره، که د افغان دي که د پاکستان دي، I love all of you. زه به ټول افغانستان نه یادوم، خو مونږ ته چې کله دا خولې خوځول کېږي چې سرچ کوو اکثر افغان، د افغان نوم په ځان نه لرې کړئ، نامه ورته واخلئ چې پلانې کنزلمار، پلانې بدماش. افغان مه بدرنګوه. افغان کې ډېر پاخه ماشاءالله ښکلي ځوانان دي. یا کوڅه ډبو چې د پټو په غاړه ناست دی، فیسبوکونه هم جوړ کړي دي، تاسو کنځل وکئ، لاندې ماشاءالله زمونږ ښکلي پښتانو باندې اور بل کئ. زه کنځلې نه کوم، زما پښتانه درته کنځلې کوي، یا درانه خلک درته کنځلې کوي، نو بیا تا کې څه پاتې شو؟ چې دا ستا په زړه کې به، په خوله کې به نور څه پاتې شي؟ رقیبه یار که مې په خوله پاتې شي که څه، نو بیا ستاسو جواب د پاره زمونږ ټاپ فینان هم کافي دي. خو بهترینه خبره دا ده چې د نبی علیه السلام طریقه زده کئ، او خلوص اخلاص is the best، غټه خزانه ده. باقي پاتې شو هغو خلکو دا وایم چې تاسو دا جنازې مونځ چې وکړو د ژوندي پسې، او الله سبحانه وتعالی په تاسو باندې لیډر کړی دی، او ته هغې پسې مطلب دا دی چې د جنازې مونځ کې څه شو هغه ځوانان دی، څه شو هغه ترسری چې وټونه به یې ورکول. خو اوس صبر وکړه، د صبر نه کار واله. هر څه صبر سره کېږي، چې صبر در کې نشته لاړ شه. مطلب دا دی استغفر الله وایا چې نور صبر در کې پیدا شي. غر کیو آفتونه راغلي، کرونا ده که ټیپی ده که هر څه ده، یوه بانه جوړه ده درته، مطلب دی چې پیوځو. نو بهترینه خبره دا ده چې د اخلاص، د اخلاقو، د مطلب د ښو خبرو دا خوی عادت زده کو. 23 کاله مې دلته ووتو، په 23 کالو کې ما د چا زیاتی نه ده کړی چې ما سره یې کړي، من نه ده لیدلی چې ما سره یې کړي وي. زه په یو ځل لاړم پېښور ته، پېښور نه لاړم تورخم ته، وروره مطلب دا دی چې زه ذلیل شوم پکې، ما هر څه په سترګو وکتل، مای نو مور. اوس په اخره کې دا درته وایم زما وروڼو، زه درنه رخصتېږم، که ما نه څه غلطي شوي زه درنه معافي غواړم، او معافي راته کوئ. او بیا دا وایم چې پاک سبحانه وتعالی دې په افغانستان کې امن راولي، او په پاکستان کې د عوامو کې دې خدای تعالی مینه محبت راولي. پاک مولا دې د ټولو منځ کې مینه او محبت او خلوص پیدا کړي. په الله ګران شئ، خدایم ښاد آباد او سلامت لره. وایي چې خبر ورته وکړم چې ما اوس یو فوټو شیر کړی دی، زما د پاسه مې په شعر لیکلی، پوه شوې؟ شعر بیا زما مغزو ته اوس نه راځي چې ما څه شعر، ته راته کنځل کوه، زه به درته خاندم، خو صرف یو پیغور نه یریږم چې زمونږ د فیملیو پیغورونه چې کوم دي دا موږ سوځوي. موږ پردي خپله وو، او موږ لاړو وروره خپل هم پردي کو د دې پیچ په تورو. ولې دې موټر کې ناست یم، هلته اوس بنګله کې ښه کښېنم، لایف به راشم، یو شنې چای به هم ځان ته کېږدم، ځکه چې زما خپل دا شی نه خوښوي. موږ نه پرېږدي چې ته دا کار وکړه. بس صرف خپلو ته خفه یم چې دا خپل یو کومنټ ګوري، دا قوم والا یو کومنټ ګوري چې و تاسو ته ښکنځلې کېږي، خپل هم دونه کمکل دي چې دا نه ګوري چې دا سړی څه وایي. وچو پسې خو لانده سوځي که نه. الله دې په موږ او تاسو رحم وکړي. جان باچا، خدا حافظ.